هذا المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا آیتنا مبارکہ دا واللسمی سپاری دا سورة الحج آیت نمبر 6 نتر آیت نمبر 10 پوری آیتنا مبارک دی. دین مخی آیت مبارک کی چی تفصیلی آیت مبارکو اللہ تبارک و تعالی دا خپل قدرت دو دلائل ذکر کرد. یوی دا انسان دا تخلیق مبارک خپل قدرت ذکر کو چې د الله جل جلاله ذات د انسان د تخلیق او د پیدایش هغه سلسله د منی د ساس کې نشورو کی او د منی ساس کې سلوي خرځ پس په وینه کې بدل شي، بیا سلوي خرځ پس د وخت ټوکړه کې بدل شي او بیا سلوي خرځ پس هغه کې اډو کې هغه راشي او بیا به روح واچول شي او بیا الله تبارک وتعالى انسان دنیا ته راولي. په دنیا کې بچا باندې په ځوانۍ کې مرګ راشي او څوک بوډاوالي ته ورسیږي او نو الله جل جلاله یو دا قدرت پر ذکر کو چې دا هر څه چې کوي دا الله جل جلاله ذات کوي او بل خپل قدرت دا ذکر کو چې الله تبارک وتعالى په یو شاړه بنجر ازمکه باندې چې بالکل شاړه وي هیڅ قسمه بوټي فصل دا پکې نه وي الله تعالی په اسمان نه باران وکي نو هغه ازمکه کې تازگی راشي او هغه ازمکه کې ښکلا راشي، باغې باندې مختلف قسمه بوټي او شینګي باغې کې روزي. نو الله جل جلاله ذات چې عمرې ازمکه نه چې د بوټو او د دې ګیاګانو نام او نشان پکې نشته، الله تعالی ته ندار زرغون کې راو بس هغه ذات په دې باندې قادر دی چې د انسان هم دوباره د ازمکه نه راو بس. کوم خلک چې وفات دي په ورځ د قیامت والله تبارک وتعالى تمام انسانان چې کوم په ازمکه کې دفن دي او که په هرې طریقې سره ورته مرګ راغلی دی الله تعالی به انسانان ټول ژوندي کوي او الله تعالی ذات په دې قادر دی. ذالک دغه ذات چې هغه د خپل هغه د لوی قدرتونو مالک دی. بأن الله هو الحق دغه قدرتونه الله تعالی ذکر کړل لتعلموا ان الله هو الحق چې تاسو ته پته ولګي، تاسو ته علم حاصل شي چې د الله جل جلاله ذات هغه حق دی، الله تعالی ذات قدرتونه حق دي، د الله تعالی ذات هغه اختیار او د الله تعالی قدرت هغه حق دی. وانه یحیی الموتى او الله جل جلاله ذات بجوندی کوي مړي. وانه علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی. وأن الساعة آتية لا ريب فيها او دا چې تاسو ته پته ولګي ولتعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها چې په دې خبره تاسو ته علم حاصل شي چې قیامت ورځي لا ريب فيها باقي کې هیڅ شک نشته. وأن الله يبعث من في القبور او الله جل جلاله ذات روباسي او اوچتای من في القبور هغه خلق چې په قبرونو کې دفن دي، یعنی هر هغه خلق چې هغه په عالم برزخ کې دي، هغه په قبر کې دفن دي، هغه ته په بلې طریقې سره مرګ راغلی الله تعالی به دغه انسانان دوباره ژوندي کوي. ومن الناس من يجادل في الله او بعض د خلکو نه هغه څوک دي یجادل فی الله چې بحث مباحثې کوي، جګړه کوي د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د وحدانیت په باره کې بغیر علم بغیر د علم نه علم وسره نشته او د الله تعالی په باره کې بحثونه کوي. ولا هدن او بغیر د هدایت نه هدایت ورسره هم نشته، سروخان لار سلوخان هدایت او دلیل ورسره نشته او د الله تعالی د ذات په باره کې د
د الله تعالی د توحید او د وحدانیت نه انکار کوي ولا کتاب منیر او بغیر د داسې کتاب نه چې روښانه کتاب دی بغیر د یو روښانه کتاب نه دی د الله تعالی باره کې بحث کوي ثانی عطفه اړی ثانی عطفه مایل کوي اړخ خپل جانب خپل معرضا عن الحق د حق خبرنا او د الله تعالی د وحدانیت نه او د بعث بعد الموت نه او د آخرت د عقیدینا او د الله د توحید نه مخ اړی لیضل عن سبیل الله د پاره د دې چې گمراه کی خلق هم د ځان سره د خدای پاک د لارې نه د صراط مستقیم نه نو کوم انسان چې بخبلم گمراه دی او بل د پاره هم د گمراهۍ سبب ګرځيږي له فی الدنیا خزي او د داسې کس د پاره رسوایی ده په دنیا کې له د داسې انسان د پاره په دنیا خزي په دنیا کې رسوایی ده ونذيقه يوم القيامه او من بوسکو دلرا اور از د قیامت عذاب الحریق عذاب سوزون کې داسې عذاب چې هغه سوزون کې عذاب وي الله تعالی به د دوزخیان په اور باندې الله تعالی د عذابي الله تعالی به سزا ورکړي ذالک او د تبویل شي د جهنميانو ته او د مشرکانو ته چې دا رسوایی او دا عذاب ذالک الخزي والعذاب دا نن رزي چې تاسو رسوایی کې مبتلا او په عذاب کې مبتلا بما قدمت يداك په سبب دا هغه عملونو چې مخکې لګري دي دستا لاسونو تا چې کوم اعمال کړی دا د هغې نتیجه ده وان الله او په شپه دې خبر باندې چې الله جل جلاله ليس بظلام للعبيد نه دې ظلم کوونکې په خپل بندګانو باندې سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله تبارك وتعالى زموږ ټول ګناهونه معاف نبی علیہ السلام د ټول ملکیانو ګناهونه معاف ټول حاضرین دا ناسته قبول کړي قرآن پاک زموږ لپاره خپل در کې سفارش وکړي ټول پریشان حال او پریشانۍ ختم خبر حشر پر صراط باندې قرآن پاک ملګرتیا او رڼا نصیب قرآن پاک زموږ لپاره خپل در کې سفارش وکړي الله د ټول مسلمانانو حاجات خپل خزانونه پوره کړي بیمارانو ټول د شفای کامله نصیب کړي الله تعالی د خپل رحمت پر دې باندې په دوه جهان واچي الله تعالی د حجر د عمر صحابتونو بار بار نصیب مشران صبر او فاتحه ټول بخنه وکړي زموږ ټول په ایمان فاتحه نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین